أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. شپږشتم آیت سورۃ الاحزاب کې 26. وانزل الذين وراكو ذکر الله خلقهم دا 25 سره متعلق ده. الله را کوز کړ الله کسان ظاهروهم چې امداد کړو دا غړل سره احزاب سره امداد کړو دا سوګرا کوز کړل من اهل الكتاب د کتاب ولونا کم دې نه را کوز کړل من سیاسيهم دا غید کلاګانو نه د کلونا وقذف وروایچ وروي غرضو في قلوبهم الرعب دا غي پزونو کې روب الله را کوشل او پزونه کې ول الله روب واچو فريقا تقتلون يودل د کتابيان ناتاسو وجلام وتأسرون فريقا وبلدل د کتابيان ناتاسو قید کړلام. دا آسان مختصر تفسیر مونږ ورستو جزاء بیانېږي کنه چې دی کامل ایمان ښکارک مؤمنانو نه دا دعایتونو په دغه جزاء کې داخل دي. الله ولا بدلا ورکړه په دې دنیا دغه صحابه ولا بدلا ورکړه دا چې دشمن هغه مډل راغلی وي چا پیرم مدینه باندې لکه د سرو مچو راغلیو کنه نه الله هغه ناکام کړل. دلته کې هغه جزاء بلی س بیانېږي د بنو قریظه د عهد شکنه انجام ښه بر انجام خراب انجام. تفسیر دے کے مختصر دے ہو کم چے شانی نزولی دی یا واقعاتی اگر تفسیری دی. اول تفسیر ابن کثیر نہ مختصر خبری کو ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کی جمع کی تیرشی بھی دی چکلا احزاب لخکر رالی نو بنو قریظہ غسوکل ان بنو قریظہ لما قدمت جنود الاحزاب ونزلوا على المدینہ نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من العهد. کله چې لخر د مدینه جابر شوین بنو قریظہ اغه لوز مات کو کم چې دیو رسول الله صلی الله علیه وسلم په میانس کې شو او دا حویی بن اخطب نضری داغه په وجه باندې ابن کثیر لګلی وی لعنه الله دخل حسنهم اذا الله لعنت بدای حویی ابن خطب يهودي وګنا ندی لاړه داغي قلاتنا نوته او لګیاو د بنو قریظه سردار کعب بن اسد پورې انخته وانخته وغه لمسو تر دې چې باغې لوزمات کوي تم لوزمات کوي او د کعب بن اشرف ته وی چې ګورا ظالم ما تعالی د دنیا عزت راوړې دي قریش مې راوستي نور لخر مې راوستي دي غطفان او داغي دوستان مې راوستي دي او راوستي مې دې پسې چې محمد صلی الله علیه وسلم او داغه ملګرو جړو باسي. نه کعب بن اشرف وته وی تا د دنیا عزت نه د دنیا ذلت ما پسې راوستي او حویی بن اخطب ته غرق شه تباشي تسپیرې د دنیا جهان پرې د مونږ زه مونږ له زماتو دی لګیاو بهر کې باغې چېړه را چېړو دوکا کوې کنه نمبر تر دې چې باغې لوزمات کو د مرګري وتل فوج دومو کاغه جزې ورشه او نبی اسلام ته دې خبر ورسید چیرې دا قریظم زمونږ غلوزمات کا میثاقی مدینه مات شو نه دا خبر ډېر بد ولګي دي سخت ولګي دي په مؤمنانو باندې چیرې مونږ سره هیڅ وخت پاتې نه شو خو چې کله احزاب والله واپس کړل هغه جنگ دی وګټه کنه او دشمنان ناکام شو. تفصیل مخکې شو او خالی لاسونه هغه ټول لخر لړې نبی سلام مدینه ته واپس راغی. الله تایید او امداد کړو او وسله خلکو کې خدا نبی سلام دغه دوران کې چې غسل وکاو هم دغه جنگ دوران کې پکور د ام سلمہ کې نو جبرئیل هغه تخکار شو چې هغه پټکی والو د استبرق
او کچره باندې سورو ا کچره باندې دیبا جری خم لګیدلو هغه بل نری رخم دا غټ رخم دی استبرق ناغو ته اے د الله رسول ته وصله کې خدا زغره دی وستا دغه کې خدا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل او کنا جبریل فرمایل لکن الملائکه لم تدع اسلحتها لیکن د الله ملائکه خلا وصله نه دی او تاسو بیا وصله کې خدا جنگ خلا ختم نه دی وهذا الان رجوعي من طلب القوم ثم قال ها هم دې وخت کې موږ تاسو نه واپسی طلب کوو د قوم چې دا را بار کا به او ته چې الله دا ته حکم کوي چې تاسو په قریظه والا حمله وکړه نو قریظه خیل چې کوم نه قبیله باغی ورشه او جبرئیل امین وی چې ماته الله حکم کړی چې زه د لړ شم او داغي په کورونو دی داغي په ژوند دی زلزلې راولم ان زړه کې ول روب واچو ما نبی سلام فورن پاسې دو او خلکو ته حکم وکړي چې بنو قریظه ته لاړ شي صحابه ته وې دا یو 100 میله کې د مدینه لري وا او دا د مسبخین د مانځن رسول الله حکم وکړو او نبی سلام فرمایي لا یصلی ان احد منکم والعصر الا فی بنی قریظه تاسو کې هیڅ څوک مونږ نه کې مگر بنو قریظه کې نمازیګر موږ ال ترسوي ال تبه کو شابه خلک روان شو چا بلاره کې موږ لاندې کو چا لاره کې وکړو اچھا ال تور سوچ موږ د نبی سلام ویلو جلته وکې موږ به ال ترسو چا بلاره کې وکړو هغه وچ نبی سلام وچ په تلوار زه تلوار باندې زه بنو قریظه دا مقصد نو چې خامخال ته موږ روزه بهر کې نبی سلام په پسې ده او مدینہ کې ابن ام مکتوم پر خود او جته امامت ورکا وخل کولا تما په شاته خلیفہ او جنډه ورغ علی ابن ابي طالب لا د دې پورې ما اختصارا د ابن کثیر عبارت آتا اوس ته پیش کړم دغه به تکرار راځي خو دغه بعضی اضافه وي هغه تکرار خیر د رسول کې لیکه مراولې کاټینګ کوي به کې به ځاندا تفسیر سالوی دا یو ډېر زوړ تفسیر دی الکشف والبیان 427 هجری کې دا عالم مولا 427 دغه خجمه د روایتو چې وانذر الذين ظاهروهم هغه کسان راغوش کړل د کلاګان نه چغي امداد کړو د قریش او د غطفان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف کې نبی سلام چې کله واپس شو والمسلمون عن الخندق او مسلمانان د خندق نه را واپس شو راجعين الى المدينه مدینه ته را واپس شو وصله کې خدا اده کې جبريل راغی امامه تړلې و په کچر باندې سورو هغه باندې دا رحم شاته پاغه لګې دي خو په دې کې دا روایت دا ہے چې هغه زینب بنت جحش کرو او تاسو تماسو چې هغه ام سلمہ کرو اوس بل روایت هم راځي دې تطبیق وکوم د درس اخر کې ان شاء الله او غسل کو یو طرفي وینځلو ها دا اضافه بدی کې لیکه دا تفسیر سالبی سے سره جلد 21 ته صفحه 382 ها جلد 21 صفحه 382 نبی سلام ته جبرئیل وی تا وصله کې خدا الله تعالی معافیو کې غوي او کنه مونږ کې خدا وی الله ته معافیو کې ملائکه خود سلوي خوشبو دا سي وصله نه دی خې او تا ته بده ټیم باندې آرډر دی دا باندې چې شابه ورځي پداو قریظه باندې نبی سلام دغه یو روایت دا چې په خپل आवाज وکړو پخپل आवाज کو جزې روان شي وسلې مګ دې ځان تیار کې زې بنو قریظه ته پس کې دادی چې بلال ته وې او علی له جنډا ورګه دې جنډا واله ته زړه د پسې ما نو سیدنا علی مخ کې تل دې او رسیدلم دې د قریظه علاقې ته هغه قلاګان خو له رسیدل دې خدایي دخلونه مقاله قبیحه د نبی سلام بارکه غنده خبره اور دې هغه يهوديانو کنزل منزل کول نبی سلام ته اگر واپس شو مدینه ته نه دراغله خو نبی سلام لار کې ونه ولا نږدې شو هغه ته وی چاغي خو نبی سلام ته ویل ستا باره کې خورل غنده الفاظ وو ډېر سخت غوسه راوسته ده نبی سلام ته وی چې دی له بخواله نه زه دی خبيسان ولا ویوله نبی سلام ته وی چې دی له بخواله نه زه دی خبيسان ولا ویوله نبی سلام ته وی چې دی له بخواله نه زه دی خبيسان ولا ویوله نبی سلام ته وی چې دی له بخواله نه زه دی خبيسان ولا ویوله نبی سلام ته وی چې دی له بخواله نه زه دی خبيسان ولا ویوله نبی سلام ته وی چې دی له بخواله نه زه دی خبيسان ولا ویوله نبی سلام ته وی چې دی له بخواله نه زه دی خبيسان ولا ویوله نبی سلام ته وی چې دی له بخواله نه زه دی خبيسان ولا ویوله نبی سلام ته وی چې دی له بخواله نه زه دی خبيسان ولا ویوله نبی سلام ته وی چې دی له بخواله نه زه دی خبيسان ولا ویوله نبی سلام ته وی چې دی له بخواله نه زه دی خبيسان ولا ویوله نبی سلام ته وی چې دی له بخواله نه زه دی خبيسان ولا ویوله نبی سلام
همدا یو تو چې تاسو باره کې ډېر بد اخلاق حضور ده نبی اسلام چې داغي قلاګان لخوال ورسید کړه نبی اسلام आवाज ورکړ یا اخوان القردا یا د شادوغان ورونو الله خو شرمولې کنه الله د باندې خپل عذاب راوستو شادوغان ورونو امخ کې هغه تاریخي حواله په ورکړه دین قرد خنازیر جوړ شو د يهوديانو نه کړه دا دغه نسل وکړه شادوغان ورونو الله عذاب پتا شو راغه ما تاسو مخ کې ویلو چې کله الله رسول رولېږي قوم نه مني الله دوه طریقې به اختیاري راغې نه پس هغه قوم له یا په خپل عذاب ورکی یا رسول په لاس باندې عذاب ورکی نه د رسول عذاب پدې راغی کنه الله طرف نه رسول په لاس کا قریش والو نه خړل دي نه سوسو ده ناغدا زینو موږ استدلال کوو خام هغه وی ابو القاسم ته خدا ته جهول نه وې کنه چې دا سخت خبره کې نبی سلام یو دو ټولګو په خوا باندې تیر شنو ته استاد په خوا سوک تیر شوی د صحابه ته وی او کنه زمون په خوا بیان دحیه بن خلیفہ کلبی تیر شوی دی یو کسبینه کچره باندې سورو هغه باندې سپین ریخم لګی دیلو نبی سلام فرمایل دا دحیه بن کلبی رضی الله عنه دا جبريل به په شکل کې راته دا جبريل الله بنو قریظه ته لګل دي او دا هغه قلاګان او باغی باندې جوړ کړي دا غي پړونو کې بروب ورغورځي جبريل دا زموږ نمخ کې تللی ده الله ملائکه لګل د خپل نبی امداد نه نبی اسلام چې قریظه ورسېد کنه دا غي د کویانو دی کوی په خوا باندې الته کې هغه دی رشو هغه ته بئر انا وی انا نور مرګریم ټول ورسې دل مرګری جمع شو مازیګر مونږ چال ته کو دغه ده کې صداغین روس تر ورسې دل او پنځل شپې تقریبا چې دغه د نبی سلام تیر کړه د دې قریظه د قلاګا نه چاپی رها پنځل شپې تعداد یاد ساتي حیی ابن اخطب دی دغه وخت کې د سره په قلا کې پټ شوی دی کله چې قریش او غطفان او تختیدل کنه نه دی راغی دا غلوس پورا کو کعب بن اسد سره هغه وی چې مونږ وبېل لګنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم رستا مرګره یم کنه نه دی دا هغه د وجه ځکه چې بیا خو دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یریدل دا خو صحیح رسول دی او کله چې دی یقین راغی کنه چې نبی سلام واپس کیدون کې نه دی خو زمونږ د کورون نه چاپیرا د لخر ورزول دی زینا انزل شپې تیر شو یلکا خروباسو کندوان تشو تونه تشه شو خروباسو نکعب بن اسد هغه د قوم مشر کعب بن اشرف یا کعب بن اسد خلک غون کړه غون شاله کې وجره کې میټینګ وکړه دا خو ډیر افات راغلی سبق اے د يهوديانو ټولګیا او ته یګین پتا زو کار راغلی دا سوینه غفت اچا تخکاره خبره ده زه د درې خبره کوم په دې کې دان له وخت فیصله خوخه کې درې خبره کوم یغه سدي یو دا د زیرا ده چې لړ شو دا محمد صلی الله علیه وسلم منو قسم پاله دا استخخ کار دا چې دا د الله را لېږلی شوی پیغمبر دی او زمون کتابونو کې تورات کې د باره کې لیکل دي نه پدې به زمونږ مال او جیداد او بچي او خزي هر څه بچي خلکو ور دغوی نه مونږ تورات نه پریدو یعنی مونږ قران نه منو تورات به زمون کتاب دی او هدي پدې باندې بدل کې بل کتاب مونږ نه منو خاغه دې دا نه منه نظر اپا ہے چې خپل بچي او خپل خزه خپل لاس باندې خپل وجنو دا دوی مخابره ده خپل ختم کو بیا محمد صلی الله علیه وسلم او دغه ملګرو لوزو بس او جنگي وو سره اذان پر شاته هیڅ غم او ټینشن پرې نه لو نو کومړو شنو شاته بس مسله نه چې بچي مې پاتې دي لور مې پاتې ده خزه مې پاتې ده هیڅ پم نه هغه ویخه دا ماشومان مونږ لګه اسه وجنو دا کمزوري خلک دا جزا نه مونږ بیا سعودي نه پاسې دي مړ شي
نمنګ به څنګه بیا جون تیرو هغه وی ښا دا دوی هم نه منه درېمه خبره دا ده کدا نه منه نو فإن الليلة ليلة السبت دا شپه خالدا خالی شپه ده تاسو ته په د خالی شپه دی پرنس باندې مقدس شپه او مقدس ورځ وکنه يهوديانو کنه اسلام کې دا منسوخ شوی دی ښا او تاسو ته پته ده چې محمد صلی الله علیه وسلم تم پته ده چې د خالی پښپا او د خالی پرز مونږ يهوديان جنگ جون ودانو کو مونږ په عبادت کې مشغول یو هغه به زمونږ په امن نه راځي چې د خالی پښپا کې کوشو عمله پیو کو هغه خو به وی چې زاغي ودی او عبادت بګینو زمونږ به بیغمه یې کنه راځي په دې بیغمه کې په دې غفلت کې په عمله وکړو ختم به کو هغه دی ښا هغه مخ کې خلک وی د خالی بیزتی کړو نه الله د شادوغان جوړ کړو مونږ باندې توس دا کار کې مونږه مرسته کې چې خنزیرانه شادوغان نه جوړ شي درې واړه خبرې دیونه منل بیا سلا په دی باندې رااله سوال جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم تو جمع ابو لبابا بن عبد المنذر رولېګا دا د دې دوستو رو هغه قبیلو سره دغه وکړه کنه اموحده غونډه به وکړه دوستانه به وناګر چې دا صحابي او د يهوديانو هغه قبایل او جند کنه ناری کې به یو بل سره اسلام د حدودو کې دن امداد کو دې رولېګا موږ سره مشوره کو نبی سلام هغه ولېګو د تواشه سوې تازه نکله چې دې سړو ولید فلم مارا او حقام الیه الرجال چاغه سړی را دې راغې سړیو د ټول په هدل د يهودو او داغي ماشومان او زنانو د پمخ کې جړه او پریاد شروع کړو هغه ته پته و چې دا ډېر نرم زړی دی په لګه خبره باندې بس دی زړی نرميږي هغه چې ته وجړل کنه د زړه نرم شو وته ای ابو لبابا موږ سره د پیغمبر څخه کوي ناغو ته اشاره وکړه بلاس باندې ماره د چې علالي مخاطمه غره پر خودلم نشته نابول بابا رضی الله عنه فرمایي چې قسم په الله خپې می بیا د خوځېدو نه وی چې لکه ما خو خیانت وکړ د الله رسول سره دا مې سوکړو دا راو ما پاش کو نابول بابا بس هغه سره نور خبر نه کړ نه غراغ ځان جماعت کې ستنه پورې وتاړو او وی قسم په الله زبر دې نه خوځم تر سوچ الله زما توبه نه قبول کړ ما غلطي زمانو شو دا قسم یو کو چې چره بز بنو قرې ته نه زما هغه علاقې ته بالکل نه چلتا ما د الله رسول سره د دوه سره خیانت کړې دي نبی څنګه دا خبر ورسې چې ولابه خدا چلو کو تاسو ولته ولېګا غلاغ نه ونه پورې وتړو ستنه پورې وتړو په مسجد نبوي کې ناغوي کدی ما راغلی نه ما بعد الله نه در بار بخنه غوښته وکنه خپل دا کار کړل دي نه زه خو دې نشم پلان سي تر سوچ الله د توبه نه را لګل دا صحیح بخاری کې دا حدیث موجود دی بیا الله د توبه رولې غلا د ابو بابا روایت خیر پورا کې مونږ د زخ په واقع نه ان نبی سم د ام سلمہ په کور کې موجود ام سلمہ د نبی سلام خندا اوره د پسار کې ناغه وی د الله رسول ولې خاندي الله دې خندا ډېر کنه هغه وی د ابو توبه الله قبول کړه وزیر ولا ورکه منډه کې هغه ټیم لا د پردې حکم نور راغله ام سلمہ لړو هغه زیر ورکو مسجد نبوي وګڼه مسجد نبوي کې وته وي او روایت کې سره دا موجود چې حکم د پردې لا نور راغله د دې پور روایت باندې ابن کثیر حکم لګوي چې اسناد د دې واقعات صحیح دي خان انور شواهد د البدايه والنهايه مخیو بسې واقعا دا خان نبی اسلام بیا دې بخپل کول وګړل ها درې لاسونه بخپل سپول دي ته دي ثم ان ثعلبه بن سعيا دا نمونه نوٹ کې ثعلبه سي سرا ثعلبه بن سعيا او سيد سين سرا سعيا سين عي ورته ثعلبه بن سعيا او سيد بن سعيا دا سعيا دو زامن دي ثعلبه او سيد او اسد بن عبيد دی بنو قریظه قبیله سره تعلق نه ونه نذیر سره دا نمونه یاد ساته د دې سره اهم تعلق دی دی په دغه وخت حاصل کې را کوشي وي دي خلانه نور يهود نه را کوشي وي او دی اسلام قبول کړل دي درې وکاسو د ترنو زامنو د دی بنو قریظه دی په دغه شوان اسلام قبول کو
او په دغه شپه باندې عمر بن سعدی القرزی زوی سره قاف ر زوای د نبی سم د سوکې په خوا باندې تر شه محمد بن مسلمه الانصاری د نبی سم سوکې کول په دغه شپه ندی ولیدو سوګي وي عمر بن سعدی مجی عمر بن سعدی هغه سړی و چې دو انکار کړو د قریظه والو سره قریظه والو نه انکار کړو چې تاسو سره په دوکه کې نه شاملېږم ما تاسو نبی سلام خلاف زه نه دو زوی محمد صلی الله علیه وسلم سره بچره دوکهونه کما نه دا هغه سړی و د نبی سلام په خوا باندې هغه سوکه په خوا باندې تیر شو هغه تلار پرې هو دا مسجد نبوي کې د شپه او کړه دغه شپه جمعات کې تیر کړه او پته نه لګی چې بیا په کومه غاړه لړ تر اوسه پورې دغه پته نشته ده نبی سلام به دغه ذکر کو دغه پشان کې به خبره کوله چې الله تعالی د وفا د وجه نجات ورکړه او سو ګوي چې دې هغه پل نه دغه میچنه هغه پل سي دې پاغي باندې را کوشو د بنو قریظه د قلانه نبی سلام په حکم باندې هم بیا کوشي په دې چې کم خاطر دي په پل باندې را کوشو د میچنه په پل باندې میچنه پل کې سوري کنه کې چې پړ وتړې د باندې نه راکاږي لکه پایه وونته کې لرګي په کې ورګي هغه نیولې په کتر تاسو طریقې کړه هغه دنګ دنګ دیوالونو غنا کلا باندې سات تګو د دینه جره کوزيږي رم ماته نه وته وی سایکل دارم مم نه دینه وتی حاج سمایا فلما اصبحوا نزلوا على حكم رسول الله خانو دی خورولېګو چې سحر شنه غید نبی سلام په حکم باندې ورا کوشو فتواصبت الاوس فقالوا يا رسول الله انهم موالين دون الخزرج وقد فعلت في موالي الخزرج بالامس ما قد علمت وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظه حاصر بني القينقاع وكانوا حلفاء الخزرج فنزلوا على حكمه بهر کیف دا ټول بیا را کوشوي دي او دیو ته خبر وکړه چې ګوره هغه مخ کې تاسو د قینقاع نه حصار چا پیرا کړو هغه دې ګرګړو اے د الله رسول هغه د خزرج ولو حلفاو داغي دوستانو نا عبد الله بن ابي بن سلول ستانه داغي مطالبه وکړه تا هغه لاغه حواله کړل کنه نن په خبره پوهوي چې مخکې تا د اغینا محاصره کړو و د هغه قبیلې نه او د هغه دوستان دالستانه هغه مطالبه وکړه چې دا مونږ دراکا قینقاع خزرج والوي چې مونږ لراکا تا هغه پر امن طریقې سره دا ورکړه د دې خبره په مقصد کوی اوس مونږم زمونږم سه حلفاشته چې مونږم هغه ورکا کنه مونږ تم سموایا پدې پوه شوې نبی سلام او دوی داسې یو سړی شته چې تاسو خو خو تاسو مینس کې فیصله وکړي نه پسې وته وي او شته کنه هغه خو عبد الله بن ابي بن سلول را لګل او زما هغه لور کړ کنه فیصله هغه وکړه خبره وکړه تاسو دا یو خوښته تاسو له فیصله وکړي او شته کنه نه بل تاسو تما ویلو چې هغه په غشي باندې صحابي لګو سعد بن معاذ بیاغه سعد بن معاذ څنګه دی هغه رولېګا هغه به مینس کې فیصله کوي سعد بن معاذ سره د دې تعلق هغه تاسو ما ویل چې رفیدا د خیمه کې د زخمی پروت هغه بول علاج کو دې بهر کې د اعلان د بالغ یې خېده سرمنه بالغ خياري او شي دې روان کړل دي خرمانه کې نه ولې دي او مضبوط سړی و دي روانو نه پلار کې ولا د سملګری علماء خل نور ورغدي دي چې رخو کو ته الله رسول پاغي مقرر کړی دا دا سفارش کو دا نور ہوتا نصاد وی چې ګوره زده الله د پاره د هیڅ ملامتګر ملامت په خپل غاړه نه خلم او خلق دلړه خدای خبره اوره ده خلکو د جړه پر یاد کړی دي د نبی سلام مجلس نه رسیدل ښه پلا د خلکو د کار کو جوړګه چې نبی سلام مجلس ته دی ورسید الزګه د قریظه قبیله خواله نبی سلام فرمایل چې قوموا الى سيدكم فانزلوه پاسه د خپل سردار ته ودرېږي او د راکوز کې خلک زخمی وګنه ناغي پاسه دل اسړې راکوز کړل اورته وې ته وې
سعد بن معاذ ابو عمر د کنیت عین ممره وو چې رسول الله سلام تا د دی فیصله حواله کړ ته د بدی کې فیصله کې نسعد علیکم بذلک عهد الله میثاقه تاسو با هغه لوزو منه کم جزب دی کی حکم هغه با تاسو قبل وی او اسوک چې دی دې نه هغه به منی سعد وی او ټول به منی د نبی اسلام د روبو د وجه د نبی اسلام نوم نشاغسته نبی اسلام او ویزه منما ته فیصلو کا صحابي ودا غنا ویزه منم نو زما فیصله دا چې دې سړی به وجلی شي مالونه به تقسیم کړی شي او د دې ماشومان چې کوم دی او خدای بقیت کړی شي نبی سلام فرمایي ساعت قسم په الله تعالی د و اسمانونو د پاس هغه د الله حکم چې دغه مطابق فیصله دی وکړه من فوق سبع ارقع اي من فوق سبع سماوات تدا سے فیصله وکړه د تورات مطابق فیصله وکړه ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله نبی دا ټول را کوس کړی چې را کوش فیصله خوش وکنه تاسو به چې هغه راوي چې فیصله وکړي نن نبی اسلام دا ټول چې دی دا ټول بنو قریظه والا پکور د حارث د لور کې دا خزه و بوډه د بنو نجارو فیدار بنت الحارث امراه من بني نجار پدې کې دا ټولو دا بن کړلو دا کور ټول دې کې نه بادشاہ نبی اسلام خپل پوج د صحابه نبی زم د مدینه بازار ته بیا وته کم چلن بازار دی نه الته یو خندقو کنهسته کاندو کنهسته کاندو کنه لکه اشابه سوال جواب بیا وکړل یو راغواړو دا سرونه ته واخې کنده کې ویني سو سر به ته و یو يهودي د بنو قریظه आवाज به کو او دلته ودا ویم د چاچا باندې سر وو دی وسوي هټلر موږ سره ډېر ظلم کړل موږ دروازه مناوو تاسو خو دې قابل یې د يهودو بچو تاسو خو دې قابل یې په دغه کنده کې تدې کفاره په مدینه کې پرتی دي ښا د يهوديانو پدې کې حوی بن اخطب او کعب بن اسد شپږ سوا یا وسوا کسان د سردارانو سره دینه سرونه لري کړه په دغه یو ورځ ها کفاره ته ورته دا غزه چې الله پاک قرآن کې سی وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب دا وسوا کسان په دې کې د تاریخ ته ګوره قرآن ته په دې دومره کرخه کې سوې سوګو چې تاسو سوګو نه هسو کعب بن اسد ته وې د نبی سم رب روانو خلکو ته کعب دا سکیږي موږ سره ته ګور نه سکیږي دا سره روان دي خلکو ویل کدا څه چلې هغه دی تاسو یې رسبه وقوف خلک تاسو ګور نه چې د بار نه आवाज کیږي او تن ته چې کم تن لړ هغه واپس نه راځي دا تنه پوهیږي پدې سکیږي او سره نه لړ کنه وسره سره کوي او دی لکه مشر وغه دا سوي موږ سره کې دا کسان ته ګور نه چې आवाज کیږي چې دا आवाज شي واپس نه راځي نی والله القتل طول قتلی دغه طرف اندغه انداز روانو په دغه انداز به आवाज کېدو تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم فارغ شو د اختصار کړی دی زه ترېم تفصیل وکړو خو برابر حوی بن اخطب را روان کړی شوی د جدا شستان نمبر دی او د یو ډېر خپل چوغا چولې ده چې روان نه په لار باندې شلې شیدې بس تر دې چې سره بغه لنګونته پاتې شو دا جامې مې په دې مسلمانانو ویني دي سوله په خپل شلولې دا ورانه وی دی په چې څنګه جامې باندې ټول بس هغه شلولې سټ کې ټول هغه شیدې جامې ځوړان دی او نبی اسلام د جوال راغه ته او کدل دازه قسم په الله وی ما خپل ځان ستاسو دښمنۍ کې ملامت نه کو لکه زه خوشاله یم ستاسو دښمنۍ کې ها د يهوديان نه دي دغه دومره بغوس پروت ده لیکن یا غسوک چې الله شرمېږي هغه شرمېږي خلکو د بیا مخ کې خلکو دا الله په عذاب باندې وی لا باس بامر الله امر حکم باندې پروا نشته دی بس دا الله مقرر و دا قسمت دی لګلې ده او وینا او به دل د لیکلي شوی په بني اسرائیل باندې بس کیناستو شټه ته
نو پدې کې بیا اشعار دی هغه یو سړی ویلو چې هغه رسته بیا مسلمان شو هغه بیا دلته نقل دی ځای پر دمه اور و بن زبیر یو روایت به آینده عائشہ بی بی نه هغه وی چې قریظه یو خزم نه قتل کړی شوی بس صرف یو زرانه قتل کړی شوی ان نور نه دي قتل کړی شوی ما سیوا دی وینا ځکه زرانه فیصله خدای شو چې خزه پرې دی اولاد کنه قیدیانه کې ناغه بیا دي خرڅولې بزان لګا غلامان شو خرڅ کړل تورات کې دغه واده خلاف شړې دغه فیصله و دې کتاب مطابق فیصله کړو وګڼل چونکه نه هغه عائشہ بی فرمایي چې دغه خزه ما سره ناسو ما سره ناستو خبرې کولې خاندلې او نبی سلام یقتل رجالها بالسيوف نبی سلام سړی قتل په تور باندې وحتف حاتب باسمها او دې کې आवाज کو आवाज کون کې داغي نو هغه پلانې کم زیاده ادمه سره سره خبرې کوي عائشہ فرمای انا والله قالت قلت ويلك ما لك ما دغه ته وچی دا پستا شي وستانه مې ولې واغستو تا نه سره درګه غوي ما یو تن وجره ده کنه ما ته ولې دی وجا خبر یو کړه د دې خزې نوم نباته او نباته نون بیرباته ورته د حکم قرزی خزه ولا دی خلاد بن سوید نوم صحابي باندې ربرنه د میچنه پل ورزول د قالانه ناغه پاغي باندې وفات شي وخه خلاد بن سوید سین وو یی د خلاد ټکی ولخه نیما یو قتل کړو نبی صلی الله علیه وسلم خبره نوٹ کړو دا صحابي په قصاص کې دا وجل شوی ده بنو قریظه نه یو زنانه نباته نوم دا یو حکم قرزی حکم قرزی قریظه قبیله والا کنه ندی 60 د خلاد بن سوید په بدل کې نزول دي سیدنا علی رضی الله عنه سیدنا زبیر دی د بنو قریظه ول سټونه بدل نزول دي ها نبی سره متناستو اباز ادي سره تورې ټس 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 د یو سره واله د بل سره دا دوه تنه علی او زبیر علی او زبیر سیدنا علی او زبیر خان د دوه تنن د يهودانو ډېر قبض دی ګور یا ساته په مختلفو طریقو سره د دیو د اولاد او غبې خبونیات وباسي ګوره د دوه صحابه هم زمون پیغمبر خو نه معاف کړ پدې کې یو بل واقعا ده هغه دا چې پدې کې یو ثابت بن قیس بن شماس کیسه ده کنه چې د جاهلیت کې یو کس بچکړو نو ته وی چې ته ما مخې بچکړو جاهلیت کې یوم بعاث کې یو جنگو ناغه زه بس د نبی صلی الله علیه وسلم او غواړم بوډا ودا کنه بچی نو اسیم نو نبی صلی الله علیه وسلم ولور کذا وداستا شو بارګه د وې زه بس کوم دنه بیا سال درکړل زه بس کوم په دې جون باندې يرحم نبی سلام به حکم کو چې هغه سړی وګوره هر له ګوره کوي اختیار اختی په مخ کنه سارته درکوي مخ باندې به ولې وخت کاته مسند احمد کې دا روایت موجود ده عتیہ القرزی وی عتیہ القرزی چې نبی سلام ته پیش کړی شو چې دا د قریظه پر ورځ باندې نبی سلام یې وګوره یخته په د خدلی دي کنه دي چې یو کته ما پما باندې وخت نو زه پرې خودم حاضر قیدیانو کې ور پرې خودم چې دا قیدی کې نامن لاندې ولا چیک اپ کړی ها دا علامات د بلوغ دي دا وخت یادي ها
د دې چې کوم مال د قسم اموال بني قریظه و نسام و ابناء د دې د مالونه او د اخذ بیا نبی سلام تقسیم کړی دي ها مسلمانانو کې دوی سے به سور سړل ورکول اس په وایلا وعلم فی ذلک سهمان الخيل وسهمان الرجال واخذ منها الخمس وخمس بیا دین وست دوا ایسه رجال ورکړي پیادولا د دینه خمس وست پنځم ایسه کنه دا خبره خطا شو دوی سی اس په وی او دوی سپی چې ګمدینو رجال شو واخذ من الخمس فکان الفارس ثلاثه اسهم نو سور سړي لدري سي یو د اسپې د پاره یو سړي د پاره دوه اسپې د پاره او کم چې پیادو اسپې نو ناغه د پاره یو حساب 36 اسپې دین ولې ښا او دا اول مالفه و اول مالفه و چې بده کې دوی سي هغه جوړ شوی لکه مال ټول دوی سي ډېر مال ملو شو کنه دې کې بیا د خلک وی چې نبی سلام په دې قیدیانو کې ځان ریحانه بنت عمر بن خناف هغه خوخه کړه هغه نبی سلام سره تر وفات پورې په ملک کې و نبی سلام پردا هغه ته جوړند کړي و د اسلام قبول کړو ورستو د يهوديانو وکنه اسلام قبول کړو دغه دوان کې دغه نه پځ سره نکاح کړي د باندې خبرو کوم شیبدي کتاب لازم کله چې دا فیصله شو د بنو قریظه ول سټونو والو ذلی شو نسعد بن معاذ هغه زخم چې دین هغه نه وینه چالو شو هغه هغه نه وفات شو نبی سم دغه خیمه ته چلړنو ابو بکر صدیق او عمر فاروق دی ملتا رال عائشہ بی فرمائی چې قسم په غزا چې نفس د محمد صلی الله علیه وسلم دغه په اختیار کې جماعت ابو بکر او عمر جړه پیجنده ما دغه وازونه ز په خپل کمره کې جماعت دغه جړاګانې وره دي چې په دې صحابي باندې دی جوړلو څنګه چې الله فرمایي رحمه او بینهم دا په بل باندې ترس کوون کې دي دا مؤمنان خندق پرز باندې وی شپږ کسان د مسلمانانو وجلی شي سوق ویدره دا خلاد بن سوید د قریظه پرز باندې چې دا په غیره ورزول شو مارکیب دا اختصار سره دا 5 هجری د ذوالقعده اخرها چې دا فتح وشو د بنو قریظه دا ویلیام میور او دا رزیلان چې دی کنه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته نه ماپ کړل ویلیام میور لګری دی او ځای چې ګوره بنو قریظه په دې جنگ کې هیڅ حصہ نه راغسته مړه بنو قریظه په احزاب په جنگ کې هیڅ حصہ نه راغسته عملی حصہ نه راغسته او کې داسې ونه په کار د چې د احزاب کم ځای ذکر د قران کې نه چالت کې د دې ذکر وکنه نمون وایو قرآن کے ذکر نہ دے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَسَتَوَے من اهل الكتاب ستوي هذا خلقو کنا تخکار دی دا کړل ها دا ویلیام میور دا اعتراض دا جواب مستر مارګولیوس سینسر هغه وی چې سعد بن معاذ داسې ناتر څه فیصله زکه کړو چې د بنو قریظه په یو غشي باندې لګیو ځکه به رحمانه فیصله وکړه
جواب دار چې هغه تیرانداز چې کوم دی هغه قریشي و دی چې وشته و هغه قریزي نو. صحیح بخاری صحیح مسلم به لګو ګوره دا انګریزان دي ښه دا ګډې وړې خبرې دي کوي. جواب د دې څه دی هغه قریشي وشته او قریزي نو وشته. د قریش قبیله یو سړی ابن العارقه وشته دی د پغشي دغه پغشي لګیو. صحیح بخاری او صحیح مسلم وګوره. دا دغه دوه اعتراضونه ها. بل اعتراض هغه پدې کې د ریحانه واقعیا چې کوم اوس ما وکړه تاسو ته نبی اسلام ریحانه قرزیه د سره نکاح کړو. حافظ ابن مندا خپل کتاب طبقات الصحابه هیڅ لیکي چې ریحانه گرفتار کړی شو بیا آزاد کړی شو خپل خاندان ته لړ آل تک دا پرده نشین شو بیا رااله. او ابن حجر هم دا لیکي دا ډېر مفید تحقیق دی. ابن اسیر د دې نه غفلت کې پاتې شوی دی. نبی اسلام هغه سره نکاح کړو. د نبی اسلام وینځ نه و دیکھے کوم یو انګريز دی هغه صاحب یو لیکل کړی دی دغه عبارت سار ما وګورم چې دا وی کنا کہ بانی اسلام جب 700 مقتولین کی لاشوں کے تڑپنے کا تماشا دیکھ چکا تو گھر پر آ کر تفریح خاطر کے لیے کنا نور بیا ډیش 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 چې وسه خلک مخه ته لال شو او داغه نه مزه واغسته کنه تماشا وکړ نو کوټ ترا نه به لگا هغه سره دا چالو کو کنه دا دی په دې انداز کې د نبی صلی الله علیه وسلم بیزتی کوي خان دا خلوی خور شه. هغه بخپل فرمایي چې نبی اسلام زاده کړم وینځم دغه پیسه کې رسیدل ما بیا ماته اسلام پیش کړ اسلام قبول کړ بیا ما سره نکاح وکړه. خزه و داغي خرڅې دي بازار کې کنه ټوله بوتل وي. صحیح روایتوں پدې کې دا غره ها چې نبی سلام ول اختیار ورکړو اسلام قبل کنه قبل. ابن سعد دې ته صحیح ویلي البدايه والنهايه. ابن کثیر دې ته صحیح ویلي. امام زهري د روایت نوم د دې تایید کیږي چې هغه نبی سلام پازواجو کې و. داغه سے فضول خبرې دي چې لړ نبی دې سره داغه وینځي و بیا دا خبره خلک نه خپل پیغمبر بارے ها تفسیر درازو شو. وانزل الذين ظاهروهم راکوز کل آکسان ظاهروهم جمداد کړو داغي سلام. امام طبری وانزل الله الذين الله راکوز کل آکسان جمداد کړو دا حزابو امداد کړو مظاهره کړو ملاتړ کړو دا احزاب امداد کړو د قریشو د اطفان د قبیلو داغي سره ملاتړ کړو داغي امداد کړو. ظاهروهم عاونوهم من اهل الكتاب. امام رازی تعاون کړو داخله داخلي کتابونو وهم بنو قریظه دا بنو قریظه د راکوسل داغي د قلاګاو نه داغي د سیاسيونه امداد کړو دا ظاهر الاحزاب د نبی سلام خلاف داغي امداد کړو مساعده کړو ابن کثیر دا سوق من اهل الكتاب من اهل التوراة تبروي دا اهل التوراة نو وکانو يهوديانو. ابن کثیر دا بنو قریظه او يهوديانو بعض پکې اسباد د بني اسرائیل د اسباد د بني اسرائیل د بعض قبیلونو بني اسرائیل بعض خیرونو لاندې کان قد نزل اباهم الحجاز قديما. ادي مشان پخوارا غلو حجاز دا طمعا في اتباع النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. پدې تم باندې چې موږ داغه خیر نبی اتباع کوو کوم چې تورات انجیل کې موجود دي دا داغي اولادو ها دې کې ابن کثیر لیکي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فعليهم لعنة الله.
راکوز کړل دی من سیاسیهم یعنی من حصونهم اغي راکوز کړل خپل قلاګانو اصل کې سیاسی جمع سیستن سیستن جمع دی دا قلاګانې ته مراد دي دا غرسو کې تا یا د غویخ کرتا یا د بانګي د سر د پاسه قرقره تم سیاسی سوی ها وای ځان په دغه خکور باندې بچی کنه نه په دغه اوچت بلډینګ کې مشاړي بچی دا موچت لګا اخر کنه وقذف في قلوبهم الرعب وروي ورزو وروای چو داغي پزونو کې روب الله داغي پزونو کې اے مسلمانانو تاسو یې رواچولم کله چې احزاب شکست خورو سمرقندی وینا الله دې قریظه والو پزړه کې روب واچو دا سه روب واچو امام رازی وی چې ځان نه په خپل قتل ته پیش کړل خپل بچو خپل خزي قید د پاره پیش کړل دا سه روب دا د مؤمنانو دا هغه الله باندې توکل جزاء دی ولیدا فریقا تقتلون یودل د دې قریظه والو نه صحابه تاسو قتل ولم یودل ها تقتلون منهم جماعه هغه ډله نارینو وها یعنی رجالهم سمرقندی وی کم چې بالغ نارینو پریخین دی پکې وتاثرون فریقا او قید کول تاسو یو ډله دغه قریظه والو تاسو یو ډله قید کړه فیصله مطابق کنه فیصله خدا سو وره ده کنه دغه فیصله تورات کې موجود ده هغه حواله ما تاسو ته ونه دا فیصله تورات کې موجود و هغه تورات مطابق فیصله کړو تورات خو ما نه درول خدای حواله دشته تورات کتاب تسنیہ پائے گے اصحاح سواد سرا 20 آیت نمبر 10 جب کسی شہر پر حملہ کرنے کے لیے تو جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے اگر وہ صلح کر لے اور تیرے لیے دروازہ کھول دے تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہو جائیں گے لیکن اگر صلح نہ کرے تو ان کا محاصرہ کر گیر کا اور جب خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلا دے تو جس قدر مرد ہوں سب کو قتل کر دے باقی بچے عورتیں جانور جو چیزیں شہر میں موجود ہو سب تیرے لیے مال غنیمت ہوں گے تورات کتاب تسنیہ تسنیہ واحد تسنیہ نہیں اور تسنیہ سے لکھی رہی اصحاح سواد حریف 20 آیت نمبر 10 خان آئے مطابق فیصلہ والا دلتا شبلی دلتا ملکی جی کلا با یوسیز بارہ کے واضح حکم نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورات مطابق فیصلے قبولے لگا قبلی بارہ کتاب میں سمجھ دے دے کہ شبلی لکھی او قید کول تاسو یو ډله د دینه غبی بیان یو ما شومان نابالغان وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَأَوْرَثَكُمْ تَاسُ لے درکړه أَرْضَهُمْ دا غزمکا قریظه والو زمکه درکړه کنه وګوره جیداد دی قبضه کو ودیارهم دا غی کورنه درکړه کورنه تیار پاتې شو هندوان تل او ډک کورنه پاتې کېدل دکانونه پیښور کې هندو ویلار لاندې مارکیټ پاتې شن پاس کرایا دارو بس اگر آپ کو شو داغه دکانونو د طالب وله ودا زما شو بلال مسجد سره دې دې کې دا یو ډېر لوی مړی به لامبول پکې شمشان غاټو کړی شو نه الته کې دې دې کې د خورو دا یو کاسو دا سوکې او سوکیدارو دیو سره کرایا دارو دای ګډ لوی باغو ناګه چې ته نه دې چې شابانه وای داستا شو ناغا غینا غستا لوی ملکو اپاد شه دغه هنده کی بوتو یو خلاص مری مخو بل خو د خزه مخو بل خو دوی کیسه ده کنه چا وانه غسل چا واغسل دیکھیں چې دا وګوره ناشنا کیسه به وره سبا حکومت اعلان کړو چې چانه په انډیا کې مال پاتې شي او دلته کې وسریس نه راځي چې ورکو لګنه چا سه پې کې بیا ناشنا خبر یو خو کورو خالی نو هغه بنگلا پاتې شو یو کس خاطو لګو هغه ته وی چې دا زمونږ دی هغه افسر ته هغه ته تراشه هغه مولا په پونو باندې چکر ورکو بارا می خېجو یوړل وی پانو ساز وړاندې د باندې
هغه د ځمکې د دغه را رسېده د څلورم یا پنځم چت نه موږ په بره باندې تلو هغه به هغې شي ته نه ښکته ما له خپل کور کې چکر ورکړو که نه نو ما ته وایي دا چې راوړم دي دا څه دي پانوس یې نه پېژانده په دروغ یې دا وایي دا زموږ کور دی چې دا ما پسې دا بنګلو وخېږي کاغذ کې نو ما دا خو پانوس دی تا یا ستا پلار یا ستا نیکه نه دی لګولی نو په دې باندې مې هغه لرې کړه د دې نه ښه چې دا ستا نه دی کورونه د پاتې شو واموالهم او د هغې مالونه و ارضن او تاسو سره یې وعده کړې ده الله داسې ځمکې لم تطئوها چې تاسو په هغې قدم نه دی ایښی وکان الله دی الله علی کل شیء قدیر په هر څه قدرت لرونکی تیر آیت کې د کتابیانو په نفسونو باندې د غلبې ذکر وشو چې هغه الله دې په اختیار کې ورکړل او دې قتل کړل صحیح قیدیان کړل دلته کې د هغې مالونو باندې د غلبې ذکر کېږي چې الله د هغې مالونه هم تاسو له درکړل څاروي هم درکړل کورونه هم درکړل جایداد یې درکړل باغونه یې درکړل هر څه پاتې شو تاسو ته پاتې شو دا جزا کې داخل دی د هغې وروستنۍ جزا ده ښه صحابو الله دا انعامات ورکړل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا د مدینې صفایي شروع وه که نه مسلمانانو دپاره بشارت هم دی په دې آیت کې وارضا لم تطئوها دا تر قیامته پورې دا بشارت دی داسې ځمکې ته به هم الله رسي چې تاسو هغې ته د خپې ستاسو نه وي رسېدلی امام رازي وی آیت کې یو خاص ترتیب دی هغه دا چې مؤمنانو اول د هغې ځمکه قبضه کړه هغه دا چې هغې ته ورکوز شو ولله الله سپنو کوز شو که نه بیا یې قبضه کړه وایغسته بیا د هغې د کورونو مالکان شو چې کورونو ته یې ورننوتل بیا د هغې قلاګانې واغستې وروختل بره که نه بیا د څاروي تړلي وخان تړلو بس هغې واغستل کم چې په کورونو کې په ترتیب سره الله ویتلې په دغه کې آیت کې روړو تلل دا دی که نه وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَوْرَثَكُمْ تاسو له په میراث کې درکړو اسې د پاتې شو میراث هغې ته وایي که نه تاسو له په اختیار کې درکړل پس د هغې د مرداروالي نه د هغې د مردارېدو نه د هغې ځمکې درکړئ د هغې پټي درکړل د هغې باغونه یې درکړل امام طبري وي د هغې کورونه یې درکړل هغه کورونه بنګلې چې هغې در نه جوړې کړې وې ماحولونه یې دله درکړل ځمکې کورونه د هغې څاروي دله درکړل د هغې کالي پاتې شو هغې دله درکړل وروسته به انشاءالله یو صورت به راځي ما ته د هغې نوم رایاد شي دې کې یو قبیله نبي سلم هغه ملک بدر کړی وه نه په خپلو لاسونو باندې هغه کورونه په خپله نوړلو فاعتبرو دغه آیت پای کې راځي یا اولي الابصار دغه ځای کې په خپل لاسونو باندې هغې کورونه نوړول چې دې مسلمانانو ته پاتې نه شي هغه جدا قبیله ده دا جدا ده او نبي هم د هغې کجورې هم سوځولې وې خلک وی وګوره دا زموږ ظالم پیغمبر دی یهودیان اوس هم وایي وګورئ ونې سوځولې دي دا تاسو چې دا خلک ژوندي سوځولې دي په ټینکرو کې بند خلک هم د دنیا وجري مسلمانان که نه دا ستاسو نه هېر شي په هغې کجورو کې بره پوج پټ ناستو سړی زموږ پیغمبر دومره کمه خو نه رحمت العالمین دی خطره وه د هغې کجورو نه وَأَرْضًا او داسې ځمکې وعده یې کړې تاسو لم تطئوها چې تاسو په هغې باندې لغ پې نه دي ایښې کمه ځمکه ده په دې کې مفسرینو اختلاف دی څوک وي دا مکه ده څوک وي دا خیبر دی څوک وي دا روم دی څوک وي فارس دی څوک څه وي دا ټولې ځمکې مراد دي نه جریر وي الله تخصیص نه دی کړی وَأَرْضًا لَمْ تَطِئُوهَا څوک وي خیبر دی حسن بصري او اکرمه وایي چې ګوره هغه ځمکې چې مسلمانان تر قیامته پورې اخلي هغه ټولې په دې کې داخل دي چې هغه فتح کېږي داخل دي په دې کې ښه 1600 کې شهبازګړې نواله اکبر بادشاہ دور 1700 دی سنی ماغه سدي د نیمه دا کنه شهبازګړې نواله تر هغه دغه پورې اسه لړ شو منیر پکې کراس کا اوړه په دی باندې ورور سا کړډا کا اسانزو تورغره پورې دلته و ډوما کافرو په دې لا کو باندې زو ډوما کافرو دا حکومتو څوک سیا پوش کافرو څوک تر ډوما کافرو دا لاګي دین واغه سه خون سالا کو خون سبا کو اغه سره مرګرتیا وکړه باغو خان
دلته پښتان نو وو په چمله کې دا امازي لاندې چې امازو غړېواله وي دا په چمله کې بنیر کې دا په امازو کې نو دا ځمکه خنسالاک ګټلې دا ځمکه خنسالاک دا هغه کافر نه دا ملک خالی ګړه کم کې جماعت دارو ناسوخه د دې بیا ویشو شو تقسیم وشو اوسه کې یو قسم سیره تاسو خور غاړي کسان دي کنه اجازه دي دا امیاګان نه دي دا خنسالاک نسل دا دغه د غزا سیره ده چې پښتنو په ځان منل ده دام په دې کې داخل دي زویمه د علاقې باندې څومره منځونه کیږي څومره درسونه کیږي خنسالاک ډېر لوی عالم تیر شوی دا ډېر زیات کتابونه دي خنسالاک له ډېر نه طالبان عادل سبق لپاره خپل نوم ددو اکبر شاه خون دروازه لیکل کړی دی بده باندې دا روستو بیا دغه بیا نور وضاحتونه دي کپور خیر د څنګه ملو شو د دولت زود څنګه ملو شو دا دولت زود تپاونه دولت زود په اولاد کې کپور خان زادي دا بیا د غیر رسیدل دي تقسیم پکې شوی دی دا جهادونه د مسلمانان کوي ها باغو خان او دی دا غزا وکړه دا زه اوسګار کو وکانه الله دې الله علی کل شیء قدیر پر باندې قدرت لرونکی امام طبری وکانه الله هو الله په خبره قادر چې مسلمانان مؤمنان او وارثان کول د دې الله په قادر الله امداد کو دې او نور کارونو کې الله قدرت لري الله ته هیڅ کار ګران نه دی هیڅ یو کار د الله مخه ته رکاوټ نه جوړې دي سمرقندی الله قادر دې پارس نه د مکه په فتح باندې بنور کولو په فتح کولو باندې الله قادر دی امام قرطبی بھی اللہ قادر دے بندگان سره جس کول غواړي عذاب ور کی سزا ور کی جزا ور کی الله پدې قادر دے الله قادر دے پدې باندې چې کلاګانی فتح کی کلی فتح کی الله پدې قادر دے بیا وته ګوره دلته کې باب ختم شوی دی وانزل الذين اراكشت الله خلق ظاهروهم چې امداد کړو دا مخالفین ډلو سره من اهل الكتاب او د کتاب والونو راغوزه ګلدي من سیاسهم داغه د قلاونا قلاګانونا وقذف ورغ غردو فی قلوبهم الرعب داغه پښونو کې روب فريقا تقتلون يودل تاسو وجلا وتاثرون فريقا او بلدل تاسو کې کړه مؤمنانو و اورثکم تاسو له درګلار دهم داغه زمکا و دیارهم داغه کورونا و اموالهم او داغه مالونا و ارضنا تاسو سره دداسه زمکه وعده کړه د علم تتو حاجت تاسو پاغه باندې قدم نه دیخه وکانه الله دی الله علی کل شیء قدیر پارس باندې قدرت لرونکي